جوړ بخیر. په فیسبوک او ټیک ټاک کې ماته زه هر چېرته منشن کېږم هم په ټیک ټاک کې او په فیسبوک کې میسجونه هم راځي او خلک وایي چې تا د پښتون بنیري په نوم باندې کوم فیسبوک حساب درلود او د هغه نه تا ځینې خبرې کړې دي، یو کمنټ کته پورته کېږي او د دغه ربط خلک له ما سره ورکوي. خلک وایي چې دا فیسبوکي حساب فیسبوک اکاونټ دا د برمل ده او دا ګستاخي برمل کړې ده. اول خو زه چې کله کوم خبره کوم زه په خپل مخ باندې کوم او په خپل ادرس باندې کوم او دا ډېرو خلکو ته معلومه ده. زه کله هم مستعار حساب نه جوړوم او زه چې هر څه نظر لرم هغه که د اسلام په خلاف هم وي زه یې مخامخ وایم او د اسلام په اړه باندې زه کوم سوالونه لرم، کوم پوښتنې لرم، کوم نیوکې لرم هغه ما مطرح کړي دي هر ځای کې او زه له دې نه ډار نه لرم. هیله کوم دغه اکاونټ چې پښتون بنیری ده دغه ربط له ما سره مه ورکوئ. زه خپله مسلمان نه یم، زه هم خدای نه منم، زه هم اسلام نه منم. ما ته هم داسې نه ښکارېږي چې اسلام دغه پیغمبر محمد د اسلام پیغمبر په توګه باندې له اسمانه راغلی سړی وي او دا د له اسمان سره اړیکې ولري. داسې څه شی زما ته نه ښکارېږي. خو پښتون بنیری زه نه یم او که د ما په خبره باندې تاسې کومه نیوکه لرئ، د ما په باور باندې د اسلام په خلاف څه باور زه لرم، تاسې هغه خبره له ما سره د خبرو له لارې کولی سئ مطرح کړئ. زه په نور خبرو نه پوهېږم، نه په اخطار پوهېږم، نه په بل شي پوهېږم. اخطارونه چټي ماته مه راکوئ. بیا د کوزې پښتونخوا یو څو شاعران دي هغه د ما عکس په فیسبوک کې په ټیک ټاک کې کته پورته کوي چې دا اکاونټ پښتون بنیری د برمل ده. دا زما نه ده بابا. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو چې په چا کې د ذرې برابر ایمان هم وي نو هغو له پکار دی چې دا ویډیو د سره شیر کړي او دا د ریاستي ادارو غوږونو ته وررسوي چې ریاستي ادارې د دې نه آګاه کړي. که یو سړی د ریاستي ادارې خلاف دوه خبرې وکړي نو یا یې لاش په بوجۍ کې پروت وي او یا سر ته یې وله ګوتې چولې وي او داسې ځیر یوسي چې نه خو مور پلار خو څه کوي چې د جواز نه جوړېږي چې یو زورور نه زورور سړی هم د هغه بیا پوښتنه وکړي. خو که چېرته کې زمونږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم په شان کې ګستاخي کېږي نو بیا چې دی د هغې پته نه لګي. دا وګورئ ملګرو، دا هغه خنزیر او هغه ملحد دی چې د ده نوم برمل دی او دی چې دی په اروپا کې اوسیږي. خو د خپلې خولې نه دا وویلې چې لحاظه د کوزې پښتونخوا شاعر دی نو شاعر څوک دی؟ ضمیر خان ضمیر دی او د هغه د اکاونټ نه دغه دی تاسو به لیدی شئ چې دا شعر شو چې هغه ویلي چې دا هغه کافر دی چې په اروپا کې اوسیږي. نو ضمیر خان ضمیر صاحب شو یا نور چې کوم دانشوران په سوشل میډیا باندې د نبی علیه السلام چې کوم عاشقان یې ټولو ته یو خواست کوم، یو پیغام درله در کومه چې کم از کم چې بغیر د تحقیق نه تاسو چې هر څوک یې نو تاسو چاته ګوته مه نیسئ. دا تحقیق زمونږ سایبر کرایم له پکار دی، دا چې دا ځان ته نمبر 1 ایسای وایي دغو له پکار دی، دا چې دا ټوله دنیا کې وي زمونږ په 5م نمبر اټومي قوت یو، دا دغې ادارو له پکار دی که نه کنه دغه ادارې به صرف ټکسونه او تنخواګانې خوري. که زما د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي کېږي دی به پې خاموشه وي. زه خو والله چې لعنت ور باندې یم په هغه انسان باندې چې کم سړي سره اختیار وي او هغه چې دی خپل اختیار نه استعمالوي، د خپل ذات دپاره استعمالوي، د خپلې ادارې دپاره استعمالوي. خو چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره راشي او په هغې کې خاموشي اختیاري نو زه په داسې ټکنالوژۍ باندې او په داسې دغه باندې بیا زه لعنت وایم. دا سویمه ورځ د څوک په چا الزام لګوي، څوک په چا باندې الزام لګوي. زه ریاستي ادارو باندې دا غږ کومه خدا نخواسته که دې کې چېرته کې څوک بل څوک بېګناه دا خلک راونیسي او دا عوام دا اوس دې ټیم کې د دغو جذبه تاسو نه شئ سړولی تر څو پورې چې دا ګستاخ پښتون بنیري په نوم ایډیا والا تاسو نه یې رایستي او تاسو نه وي نیولي او تاسو د دنیا ته نه مخامخ کړی چې دا هغه ګستاخ دی او دا مونږ په ټکنیکل طریقې سره ګیر کړو. خدا نخواست ریاستي ادارو ته درخواست کوو چې چېرته کې پردی کور په دې خلکو باندې وران نه کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کا عاشقان یې او در کې لږه مینه وي نو کم از کم د هغه د وفا اظهار چې دی تاسو وکئ او چې دا چا ګستاخي کړې ده ولې تاسو سره دومره ټکنالوژي نشته دی چې دغه خنزیر دغه ملغون تاسو د دنیا ته را مخامخ کوئ. عجیبه کار دی. لہذا
ټول مسلمانانو وروڼو ته وو چې تر څو پورې سرکاري اطلاع نه وي راغلی او سرکار تر کومې پورې په حرکت کې نه وي راغلی، لہذا تاسو چې دی د خپله ځانه دانشوران مه جوړېږئ، د چاکور بوران کې دغه ملحد کافر زندیق وایي چې لکه زه هم دغه نه یم، لہذا زما تصویر مه لګوئ، خپل غل په خپله باندې پیدا کوئ. دا کس د بل ځای نه دی، دا کس هم د دغه علاقو دی، دا ښه پښتون کس دی، د کې پي کې کس دی، ځکه چې زیاتره خلکو وویل چې یاره دې کې نمبر د پاکستان استعمالیږي، کوم چې په ټکنیکل طریقو باندې پوهېږي، خو لہذا اوس یې پیدا کول د سایبر کرایم کار دی. نو سایبر کرایم والا ته م وایم چې چېرته کې ودي یې خدای م پټه پوړانده که تاسو دا کس اوسه پورې پیدا نه کړه، څنګه اکاونټ دی چې د دې کس نه پیدا کېږي. لہذا ټول خلک چې دی د حکومت نه مطالبه کوئ، د سایبر کرایم نه مطالبه کوئ، د نورو ریاستي ادارو نه مطالبه کوئ چې دا کسه د مونږ ته زر تر زره ګیر شي او په خپل تحقیق باندې د ایس بیسه د ځان نه چې دی دا ویډیوګانې مه کوئ چې دا د پلانکې کس دی او ګیر شو او ګیر نه دی، هېڅ قسم ته تحقیق او هېڅ قسم ته پته نه لګي. تر نن تاریخه پورې ریاستي ادارو مونږ له جواب نه دی راکړی. لہذا تاسو هم عوامو ته درخواست کوم چې صرف د ریاستي ادارو نه غوښتنه وکړئ، د دغې خلاف د ریاستي ادارو خلاف چې دی احتجاجونه کوئ چې هغې مونږ له کس راکړي. د خپله ځانه دانشوران مه جوړېږئ او دا ډېره حساس مسله ده د ختم نبوت، د چاکور ران نه کوئ. نو بې ګناه کس چې دی پکې قتل نه کړي شي، تاسو به خو د ثواب په نیت بیا هغه قتل کوئ، خو الټه به پې چې دی قاتلان شئ. نو لہذا ډېره حساس مسله ده، دې کې در سره احتیاط وکړئ. جزاکم الله خیر. دا ویډیو در سره ریاستي ادارو پورې ور شیر کړئ. والسلام.